صحیح سمجھ نه راځي کنه تاسو دلته وایي بس تاسو بس پښتو سره لګ ګډ وډ راځي بس خبره به وکړو ځای صحیح مشکل نه لري وایي تاسو وایي نو استاد لیکلو جواب ما درکوه زه خو خبره نه لرم ته چې اول روایات او حدیث سره وپېژنئ حدیث او آیات یو دی او روایات چې دی دا د بخاري او فقه او مثلا مسلم ښه زما یو خبره تاسو نه تاسو کومه تاسو قرآن ویلی دی پورا ترجمه سره قرآن ویلی دی ما ته قرآن په حنفي واکیم په ترجمه ویلی دی په بیا 15 کاله وابي ومیم په ترجمه ویلی دی په قرآن مزباش چې دا په وښم په مخ رااله بس زه طالب العلم یم استاد خلاصو سمعنا واطعنا صحیح دی ماشاءالله تاسو قرآن ویلی دی کنه نو تاسو وایي چې حدیث قرآن ته وایي کنه حدیث قرآن نه علاوه بل څه شي نشته دا تاسو وایي یا آیات او حدیث آیات صحیح دی آیات او حدیث دا سورۃ التحریم آیت نمبر 3 ویلی شي تاسو سورۃ التحریم آیت نمبر 3 کاری نه دغه چې وسوسه موبایل سم چلو ما نه واورای ځای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا تدې څه ترجمه ده تاسو ماشاءالله ترجمه خو ویلې ده کنه واو وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا دا دې څه ترجمه ده ازواج اثر دا وایي د شوزو د خبرو د اثر دی د شوي حديثا ازواجه حديثا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا حديث چې تاسو وایي کنه حدیث صرف قرآن ته وایي دا سورۃ التحریم کې درېمه آیت کې الله تعالی سویلی دی پہلا تاسو ترجمه وکړه ترجمه خو ماشاءالله تاسو له درځي کنه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا د دې ترجمه لګاو کې مطلب دې چشتي او ترجمه مې سر خلاص کو مطلب یې چشتي وای څه چم دی نه تاسو ترجمه خو په لوه تاسو له ماشاءالله وهابیانو نه 5 کال او 5 کال دیوبندیانو نه او 5 کال طالب العلم یم تیرا وشه زم طالب العلم ما کنه تاسو طالب علم خو یې نو مونږ پویا وای کنه ما نه دي زده بل علم سپستانو کدی بل علم سپستانو کمات تمرا وشه صبر وکا استاد جی صبر وکا مسله دا وګورئ حضرت پہلا خبره زویما تاسو لک چپ شې نو زب ویم کنه زویما وګوره پہلا خبره خدا سره چې تاسو نه قران تلاوت درځي نه تاسو له ترجمه راځي پوه شوې او تاسو بیا مونږ په یو قران مونږ ته منکر قران وای تاسو په خپل قران هم نه دی ویلي او مخ کې اورای چلو صحیح دی وګوره د دې آیت ترجمه دا ده کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا کہ وہ وقت یاد کرو اے پیغمبر کہ جب آپ نے اپنی بیویوں کو بات کہی آغا وقت یاد کئ چې کلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ازواج او مطهرات سره خبره وکړه نو دلته د پیغمبر خبرو ته قرآن حدیث ویلی دي بالکل حدیث ورته تاسو چرته ودا حدیث ودا خو واجی حدیث صرف قرآن ته وي پیغمبر الفاظ ته حدیث نه وي قرآن دی دا قرآن پیغمبر د خبرو څخه جلا دی نه پیغمبر خبري چې دی اغم قرآن دی ټول خبري ولې نه دی نو دا پیغمبر خبري نه دی کړی نه حضرت صاحب د سینه دا دلته پیغمبر کومه خبره کړې و قرآن کې راته وخایزه کومه خبره پیغمبر خپل ازواج مطهرات ته کړې و مطلب ته د دین مطلب معلومات چې دي کې مطلب دا دی چې یو خبره پیغمبر خپل ازواج مطهرات سره پټ کړو
هغه خبره قران کې نشته دی هغه ته پیغمبر حدیث ویل دی هغه خبره قران کې شته نه سره نو نه نو خدا نو هغه چې کوم خبره قران کې نشته هغه ته قران حدیث هم وایي تاسو وایئ چې نه صرف حدیث هغه ته وایي چې کوم قران دی بلا خبره اورا یو بل آیت دی یو بل آیت دی صبر وکا قران کې لیکلي طالبہ مطلب دې اتمنی طالبہ مطلب دی مثلا ول دي دا معلومه دا اوس ما تاسو ته الحمدلله چې قران شروع کو تر وناسه پوری دا دې کنه دی خدای د پیغمبر له خلیص راوتلی کنه دی راوتلی نه دیتم حدیث وی فبأي حدیث بعد یؤمنون انکار خدا سو کوي کنه انکار خدا سو کوي تاسو هغه خبر انکار کوي مونږ خو انکار نه کوو بھائی مونږ خو انکار نه کوو انکار خدا سو کوي کنه مونږ وایو چې قران تم حدیث ویل دی الله نزل احسن الحديث بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشرك بحكمه احد ها دا چاته وایي ولا يشرك في حكم احد الله تعالی حکم کې بچا څوک شریک نه کې اخلاص ته پیغمبر ته وای کنه وای چې پیغمبر ته وای نو ما تاسو چې بیا د نن څو کال بعد اوسره شریکو بیا ثبوت کا ته چا ویل دي او حضرت سیبا پیغمبر خبري چې دي آغا خبري الله تعالی حکم سره کړی دي او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مزه حکم دی نو بیا تاسو په پیغمبر حدیث ولې نه منئ چې تاسو ارسه وای او دا خو نه دی و امني د ګرځنګ د نو کده کوم و د ومنو سره سلفي ومنه ما حنفي ومنه ما حنفي سلفي ټول حدیث یو دي حدیث خو ټول یو دي حنفي سره هم سیاي سته دي حنبلي سره هم سیاي سته دي او دا ټول شافعي دي امام بخاري شافعي دي ټول سره یو شان حدیث دي وبيان ولي خوارج بولي ولا وجنه او بایو هغه جدا مسلې دي حدیث کې ټول متفق دي امیر صاحب بلا خبره ته مزه وګوره چې شي تاسو سره علم اشتدین او راوړی دلته ما ته وخای چې حدیث ابھی سو تخت نو یہ ان لوگوں کا علمی حیثیت ہے اور یہ ادھر آ کر دلائل دیتے ہیں